عیسی علیہ السلام له یو کس کوپړی راوړه، کوپړی، او هغه کوپړی داسې و چې غوښې ترې تللې اوچه شوې وه. نو عیسی علیه السلام ته حضرت دا کوپړی مې لار کې ومونته، ته دا وګوره چې دا د سړي ده که د ښځې ده او دا د کوم مړي ده. نو عیسی علیه السلام له خو الله دغه ورکړو، نو امر یې ورته وکړ ګویا شه د الله په اذن باندې. هغه کوپړی چې ګویا شو نو خبرې د ښځو شروع کړې. خبرې د څه شروع کړې؟ اواز رانغی. خبرې د ښځو شوق سره سبحان الله وایي چې او که نه چې اوده کېږي پکې نو بیا خو کار ټیک نه دی. وایي چې خبرې د ښځو شروع کړې. عیسی علیه السلام ورته څوک یې؟ وایي د الله پیغمبره زه یوه زنانه یم، او داسې زنانه یم چې الله زما پلار له ډېر مال ورکړی، او دومره مال زما پلار له الله ورکړی چې زه د پلار یوه لور وم. د پلار څو؟ یوه لور وم، او زما د پلار زما دپاره ما سره دومره مینه و، نور اولاد خو نو زما دپاره د سرو تخته او ډبل بیډ جوړ کړی، نو زه به د سرو په کټ باندې اوده کېدم. توجه شته؟ وایي د سرو کټ یې جوړ کړی، د سرو کټ یې جوړ کړی، په هغې باندې به بدکارۍ ما کولې. بیا جي څه به کول؟ هلکان به مې راوستل کور ته، کوم هلک چې به مې خوښ شو کور ته به مې راوستو، کوم هلک چې به مې خوښ شو کور ته به مې راوستو، د هغه سرو کټ د پاسه به مې ورسره بدکاري وکړه، د سرو کټ د پاسه مې بدکاري وکړه. پلار مې چې دا غم ولیدو نو اوس خو یې راباندې نه رسېده اولادو، نو پلار مې د غمه مړ شو، پلار مې د غمه مړ شو. زمانه تېرېده، یوه ورځ ما سره د دې سرو په کټ باندې یو بنده پروت دی، بربنډزم یم او اغم دی، او په ګناه کې مبتلا یو، هغه خپل د ګناه په لذت کې دی او زه خپل د ګناه په خوند باندې یم. ومې لیدل چې زما کور داسې و چې محل و، داسې تالی وي چې زما نه ما سیوا چا کولاولی نه شو، یو انسان زما د کور په دروازه باندې رادن نه شو، او داسې عجیبه غوندې مخې و، قسم دی چې د هغه په لیدو باندې زما نه سترګې بار راووتې. ما وی څوک یې ته؟ ما ته وی زه هغه کس یم چې ما نه څوک تپوس کولو وره نشته. په هغه وی چې هغه انسان ما ولیدو، وایي دغه سړي ما سره بدکاري کوله، بربنډې منډې والې، زه د سرو په کټ باندې یوازې پاتې شوم. پته ولګېده هغه د مرګ پرښته وه، د سرو کټ د پاسه په حالت د زنا کې زما نه روح قبض که محترمو، په حالت د زنا کې مړه شو. په حالت نبی علیہ السلام فرمایي تموتون فیما تعیشون، پس کې چې د زندگی تیریږي نو هغې کې به دله مرګ راځي. ګورې که په خواهشاتو کې د زندگی تیره شوه، په خواهشاتو کې به مرګ راځي. ښه په زناکارو کې د زندگی تیره شوه نو په حالت د زنا کې به مرګ راځي. محترمو یاد ساته، ما نه ساه ووته، او چې څنګه دغه ته راوړم، قبرستان ته راوړم، د قبرستان د ورخخېدو نه مخکې زما هغه بستره وه چې د سرو وه، زما هغه بستره وه چې د سرو کټ مې وایي د قبرستان ته د خښېدو نه مخکې ما په قبر کې خپله بستره د اور ولیده چې بالښت مې د اور بستره مې د اور وه، ورته یې ورښکته کړم او چغې مې والې، قسم دی داسې چغې ما والې که دا چغې یو انسان اورېدلی وي نو غوږونه به یې شلېدلي وو، داسې چغې مې ووالې، ورته یې ورښکته کړم. زما رب یو اجدها مقرر کړې وه چې هغه اجدها به ما له په دې اندامونو باندې ټک راکړه او یا ګزه به یې ځمکه کې لاندې دننه کړم، او داسې چغې به مې والې چې هغې چغې تر اسمانه پورې رسېدې. زندګي تېره شوه، وایي د قبر باندې زلزله راله، جټکې وواله چې زما دا کوپړی پکې بره راله. زمانه تېرېده، ستا یو امتي په دغه مقبره باندې تېرېده چې زما کوپړی لاس کې ونیوله او تا نه یې راوړه. د هغه ساعت نه واله تر دې ساعته پورې رب په ما باندې د اور عذاب مقرر کړی دی. یو اجدها ده چې هغه اجدها ته سړی وګوري نو سینې زړه د سینې نه بار راوځي، زړه مې د سینې نه بار راوځي، او چې ټک راکړي دومره درد راته ورسېږي چې وجود مې ټوکړي ټوکړي شي، او یا ګزه په ځمکه کې لاندې ننوځم. زما محترمو دا د بې حیایۍ عالم. تموتون فیما تعیشون، چې څنګه دې زندگی تیره کړه، پاکه زندگی دې تیره کړه. الله وی راځه پاک مال راځه. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. زما رب وی اے نفس مطمئنه، اے نفس مطمئنه، اے د محمد رسول الله امتی، ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. پاکه دې زندگی تیره کړه. رب وی چې راځه زما رب ته راضیه مرضیه، داسې چې ته زستانه رضا یم او زما
رب گوئے چې زستان رضایم او ته زمان فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی زما په نیکو بندگانو کې داخل شو گویا د حیا په وجه جنت ته داخل شو. واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. دعا کې شوق سره امين الحمدلله رب العالمین. الله ما چې سوي دي سوره خپل دربار الله کې قبول منظور کې زمونږ د لګ ناست خدای په ډیرو باندې قبول کې. الله مونږ ډیر کمزوري او ډیر ګناهګار خدای زمو سترګې خدای پاک کې زمونږ ذهنونه خدای پاک کې زمونږ جبه خدای پاک کې زمونږ غوګونه خدای پاک کې زمونږ اندامونه داسې پاک کې څنګه چې د صحابه اندامونه پاکو خدای. الله د هر قسم ګناهونو خدای اوساتي. د مجلس کې کم کسان دي حاضر مجمع ته خدای په نظر د رحمت باندې وګوري. الله د چا په زړونو کې څه قسم شرعي حاجات دي الله د خپل در نه پوره کړي. الله د خپل در نه پوره کړي. زمونږ یو مرګري نجیب الله به څه مشکل د خدای ته مشکل حل کړي. الله چې په دې مجمع کې د چا څه قسم مشکلات دي الله په خپل دست قدرت باندې خدای مشکلات ختم کړي. الله د زړونو رازونو باندې خدای ته عالم. الله چې زړونو کې څه قسم شرعي حاجتونه خدای ته پوره کړي. الله مزید د هر قسم آفات او بلیات او اتفاقی حوادث او تانو قچرو هسپتالونو ګناونو نم خدای اوساتي. او الله چې تعالی درزو مړکیږي خدای مرو به خامخا صاحب اوزي نو خدای چې سا اوزي نو په دغه وخت باندې زمون په د جبه باندې یو پاکه طیبه کلمه جاری کې چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. سلام